په دې لینک روډ کې صرف دا رش شو کنه نو چې دا یا به لوی اختر کې یا وړوکی اختر کې دا خبرې به نه وي. اوس اني ټایم د کال په کم موسم کې په کم عرض او په کم ټایم چې ته ځې نو د صحابه په لینک روډ کې د ښځو نه د قدم نشي کېښودی. دا خلک بې حیا شو. یاد لرئ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کومه ښځه چې د اجازت د خاوند نه بغیر د کور نه ووتې ده، کومه ښځه چې د اجازت د خاوند نه بغیر د کور نه ووتې ده، در څو چې دا کور ته واپس نه ده راغلی نو که دا ګینټه تېروي او که دوه تېروي او که هفته تېروي که ورځ تېروي دا ټول په لعنتونو کې تېروي، په لعنتونو کې تېروي. ولې ځان له دا ژوند د لعنتونو نه ډکوي؟ مینت درته کوم دا خپل ژوند بدل کوي، ښه د خپل ژوند بدل کوي. او زما خویندو خپل هم او د خپلو بچو د ښکلي لباس واچوئ، درون لباس ورته واچوئ، د لوپټې چل ورته وښوئ، د بوکل چل ورته وښوئ. داسې نه چې په اوږو باندې لوپټه پرته وي او سر یې بربنډ وي. دا تربیت ګورئ نه دی. د دې به تاسو نه الله تپوس کوي، الله به د دې تپوس کوي او مور نه به کوي. ځکه د ماشومې په ټول کړو وړو باندې چې نظر وي دا د مور وي، دا د مور وي. ګورئ نو ګورئ لږ غونډه د خپل اولاد باره کې او د ځان باره کې الله ته متوجه شي. نو نن تاسو عزم وکئ چې د دې درس ته برکته به مونږ بیا هغه بیکاره جامې نه اچوو، ښه کومې چې تنګې جامې دي، نری جامې دي او هغه جامې چې هغه انسان ځان ته مایله کوي مونږ به هغه نه اچوو. د ښکلې جامې، مزېدارې، درنې خوږې، د عزت جامې دا به اچوو. واورېدو نو عزت به جوړوي. ښه نو الله فرمایي لباسا یواري سوآتکم، د جامو یو فایده دا ده چې دا به ستا جوسه پټوي، بدن بدله پټوي. نو چې کومې جامې د ښځې یا د سړي ده او د دې بدن یې نه یې پټ کړی نو پوه شه چې دا د قرآن د فلسفې نه خلاف جامې دي. دویمه الله څه وایي وریشن، او دغه جامو هغه جامې دي چې دا زینت وي پکې. پوهېږئ نو زینت په ښکلو جامو کې پروت دی، ښه په تنګو لنډو کې نه دی پروت. یو دا پنسي اوږدې کوي. ښه اوس زنانو دا لوی مصیبت جوړ کړی دی. ګوره پنسي په بره باندې راوستي دي، ای په بره باندې راوستي دي، په لاره باندې چې رواني که نه نو ګوره پانډی بربنډي کړي. سوره ناروا دي، سوره ناروا دي، لعنت په دې باندې ورېږي. ښه ارمان دی بجلیګر مولوي صاحب نشته نو الله دې د هغې قبر د نور نه ډک کړي. بجلیګر مولوي صاحب به د دې ښځو هسې اپریشن کو او زه چې دکان کې ناست یم دا ښځې په لاره تېرېږي نو بل ته وایي چې هغه دی زمونږ دشمن ناست دی. نو ګورئ مه کوئ داسې. ښه ای خو به داسې مذاق په طور باندې دا خبره کوله، خو داسې مه کوئ. ګورئ الله په دې ډېر ناراضه کېږي. هیڅ دعا مو نه قبلېږي، هیڅ مونځ مو نه قبلېږي. او نبي علیه السلام فرمایي د کمې ښځې په سر باندې دا ویښته چې تاسو راجمع کوئ بوتی یې ترېنه جوړ کوئ، په سر یې ودروئ. دې نه نبي علیه السلام تعبیر کړی د بوختي اوښانو د کوب په شانتې په دې غوی باندې چې کوب ولاړي دغه شان په دې اوښ باندې کوب یې دنګ نو دا سر باندې چې ښځه دا بوتی جوړ کړي نو دا هم په شان د کوب دی. نبي علیه السلام فرمایي دا چې کومه ښځه کوي دوی به د جنت بوی نه مخصوصوي، د جنت بوی به نه مخصوصوي. نو ولې ځان له آخرت تباه کوي د خپله لاسه؟ نو ګوره ریش ښایسته وي، هغه جوړه واچوئ چې کې ښایست وي. نارینهو ته هم دغه حکم دی، زنانو ته هم دا حکم دی. ښکلې جامې، ښکلې جامې، ښکلې جامې اچول دا صدقه خو نه دی. نبي علیه السلام سره یو صحابي راغی داسې شاړې شبړې جامې اچولې وي. نبي علیه السلام ورته ویلې تا سره څه مال نشته دی؟ وایي شته دی. نو نبي علیه السلام یې ولې ستا د مال هغه اثر ستا په بدن نه ښکاره کېږي؟ دا هم جایز نه دي چې یو سړي له الله مال ورکړی دی او ښه جامې اچولي، بدرنګې جامې اچولي، که نارینه یو که زنانه یي دا هم غلطه ده. نه ښکلې جامې اچوئ، قیمتي جامې اچوئ چې الله د لوس درکړی. او چې د چا وس نه وي ګوره سیالی بیا مه کوئ، ښه سیالی مه کوئ. پوه شوئ نن خلک ډېر پریشانه دی، خلک نن ډېر پریشانه دي، نارینه اکثر پریشانه راشي موږ ته ووایي یا موږ هم د دې معاشرې افراد یو بل ځای خو نه یو چې د پردي پردي خادۍ دپاره زنانه 3 او 4 جوړې دي او دا په 8,000 او دا په 10,000 او دا یو خو مې پلان کې دي کروړې ونه خو دا یې لیدلې ده. نو خبره پوه شوئ زنانه څه وایي یاره چې دا مې د شپې شوه او دا مې د ورځې شوه دا مې د اخبار کې شوه د ځان نه یو ډېر لوی دغه جوړ کړی دی هسې بېسه او دغه پلانکی چې رشتې ته چې دی دا جوړه د شتې وایي دا خو مې یو ضروري ده خو یې لیدلې ده. مقصد یې دا دی که دې جوړه کې بیا لړم نو راشړې وي. مړه په جوړو خلک نه ښایسته کېږي، په اخلاقو ښایسته کېږي، په ادب باندې ښایسته کېږي. پوهېږئ که نه
زمونږ خو دغه یو سپینه جوړه ده بل اړو رنګ نشته خو بس دغه یو جوړه سپینه نو په دې کې هر ځای ته ځو حجرې ته پکې هم ځو جومات ته پکې هم ځو غم لم ځو ښادۍ لم ځو الله چې کوم عزت راکړی دی هغه الله راکړی دی دا په جوړو باندې نه ده نو ښځې جزا نه ځان له په جامو باندې عزت جوړوي پرېږدئ سړیا اخلاق ښکلي کوي د خلکو په ړونو کې به د ځای میلاو شي چې اخلاق مو ښکلي که نه د خلکو په ړونو کې به د ځای میلاویږي او چې اخلاق مو بدرنګي نو که تا د 100,000 جوړه چولي نه که شادوګی به پوهېږئ په جامو خلک نه ښکلی کېږي په اخلاقو ښکلي کېږي نو اخلاق یې دومره بدرنګي چې کور کې د نه خواښې اور کې ولاړئ اخلاق یې دومره بدرنګي چې په کور کې د خاون اور کې ولاړئ او ځان په جامو خسته کوي نو دا جامې نه شوي خبره باندې پوه شوئ که نه دکه شان دی یو خواښې د ډېره قیمتي جوړه یې واچوله خو انګور سره د زیاتي په نظر باندې ژوند تېروي نو په جامو خو ته نه خسته کېږي ته به په ښکلي اخلاقو خسته کېږي پوهېږئ که نه دې وجې نه درخواست کوم خپل ژوند بدل کوي خپل ژوند بدل کوي جامې روکې کوي په جامو څوک نه خسته کېږي اسراف نه ګورې ځان وساتئ فضول جامې ما اخلئ او دا زنانه د جامو په باره کې دومره یې رسناکي که نه وایي جمې را روان دی نو جمې را روان دی څوک یې ووژل چې یو ته دې پاتې شوي چې اوس نه دا سرغم دی چې یو 15 جوړې ول اخلي او غټې غټې اخلي سړی پرېږده فضول پیسې مو لګوي دا پیسې ځان له جمع کوي چې ته حج له ورشي عمرې له ورشي ولا تاسو به ژوند نه پوهېږئ د ژوند خوند خو دغه دی چې بنده اجر له لوړي شي عمرې له ورشي تاسو به تیګړې اخلي تیګړې روک کوي بس دوره والي 2-3 جوړې چې هغه ژوند مو پکې تېرېږي او ښکلې ستاسو باندې عزت او پرده پرته وي نو د ریش معنا سره ښایست الله وایي تاسو هغه جوړه اچوئ چې ستاسو جوسې هم پټوي او تاسو له ښایست هم درکوي نو دا اوس چې کومو ښځو جامې چولي او پنډۍ بربنډې کړي دا ښایست نه دی پوهېږئ که نه داسې جامې به اچوئ چې هغه د ښایست والا جوړوي چې تاسو پکې خوند کوئ خوند پکې کوئ په معنا باندې پوه شوئ نو دا د قرآن فلسفه د جامو باره کې ده نو زه د یو مینت کوم کومو خویندو میندو چې داسې جامې دي د نن تاریخه که نه چې هغه د شریعت نه خلاف دي هغه نن ختمې کوي وایي الله د نن نه بعد به زه داسې جامې نه اچومه چې هغه ستا حبیب او ته پرې خفه کېږي او هغه د شریعت نه خلاف وي د نن نه بعد به زه ښکلې جامې اچوم بچو ته م او ځان ته م دا نیت وکړئ ښه ورپسې الله پر دا دومره لویه موضوع ده که دې کې زه 2 غنټې بحث وکړم نو ختمېږي نه خو زه بس الله چې تاسو کوم عزم وکړه الله په دې ګواه دی الله دې په تاسو له د عمل توفیق درکړي ښه پوه شوئ ولباس